بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مرګرو د میډیا ډېره مهرباني. یقینا موږ خپل هم چې وو خو تاسو دا چې لګ ډېره ځای ورسی لګار چې تورسی او لګ زمونږ له ماحول لګ جوړ کی په دې وجه تاسو ډېره مهرباني. وګورو مسله دا سدا چې دا نن 12 ورځ دا چې ټیمه و دا هغه چې کومه هلکار راغلي دي بغیر څه نوټس ها بغیر څه کومه څه جنگ بغیر څه جګړه بغیر څه کری شاټو دا صفا خبره کو دا راغلي دی او چې کومه نو دا زموږ یو مارکیټ ته چې هغه ته ټیمه مارکیټ وي په تنګي روډ باندې هغه ته تالی چولی سیل کړي دي درې پس یا سلور د پس ور بس راغلي دي بیا وته نوټس لګول انه عجیب دا چې لاول دکان سیل کې او بیا نوټس لګي عجیب دا داغه نه پس کوم دکاندار ته یو کسوي چې تراشه ما سره کېنو ما سره 1000 منو 15000 منو 10000 منو او زه به کوم تا نه کې واپس والم زما په خیر یو دوه داسې کمزوري رړه والا یا کمزوري ذهن والا یا کمزوري اراده والا ایو سره ملو شوی دی او کری ارڅ چې منل دا هم دغه کری غیر قانوني کری دغه قطن نه منو موږ بدیو چې دا دکانونه پسند 84 کې یا 85 کې چې کله لا شو هغه مو سره یو سٹامپ شوی دی هغه مو سره یو لیکل شوی دی مو سره یو معاهدات شوی دی چې دا 25% زیاتې کوي هر کال د حکومت وفادار اوسېږي درې کال پس د حکومت وفادار اوسېږي دکان په بدله نه چاله ورکه نه خرڅه بنا روانه بنا خنور بستا دکان یو موږ 25% کوي راځي دی باندې موږ دکان نه غشو هغه وخت کې 60 65 هزار روپے باندې موږ یو کس غشتي دکان نه اوس دا چې په 60000 په 65000 پغه کومه دکان غشته 2 جریب او 3 جریب بکه پکې دا نن دې ماته وې چې ساغ ارڅ ختم دي او د خبره ښکار کوم چې دا پګړی دا زر ضمانت ده دا چې کوم نه دا دغه نه سو ته بشکی نه دا پګړی دا پګړی قانون دا څه دی چې تا 10 روپیا ورکې تا د 0 روپو حق اصل دې ته ورکول شي بیا خو په پګړی ورکې خرڅه بنا بولی په شي د دین پس ماته وې چې تما سره کین او ماته 550% متما سره کړیو منه د بازار د پاره تاسو حکم به صدر خزدا قطن نه مسترد کوم او چې دې سکه یغه د لا سزا ده زبو سره دا قسمه دغه نه منم بخل دوانه کار کوي کوي عمر کوي او سګټ جوړم کوي دوانه کار کوي خدای نه خوازه نه د 400 ټیمو زدا صفا خبره کوم زه هر سمنم دکاندار بارکه زه عدالت منم زه تانه منم زه راپورټ منم زه هر سمنم خو زه د دکان طالبندي نه منم دا طالبندي دا د دکان استحصال دی د دکاندار بیزتی دا د دکاندار معاشي قتل دی دکاندار سره بندول دی دکاندار سره پخلو له پټه لګول دی د سره مزدور دی د چاکر دی د پخپل خوري 15 روپیا نه یو دکاندار دغه خرچه ده د سره مزدور دی د سره چې کوم نه سامان دا سه پروت دی چې په یو هفته کې دنه خرابېږي ساکېږي ترا شو غوا برګر تاسو کې په پسرو سترګو جاړي دا ټول هر څه چې کوم نه کیږي د سلسله کې موږ د هر څه منو په دکان سلبندي دا قطن موږ نه منو او په دې سلسله کې چې موږ څه یا ان شاء الله کوو موږ ته اس قانون نه معلومه او نه خول شي وای تاسو موږ سره راشه کینه بزور او موږ سره خبرو کې کني موږ به دکان سل د دفعو خې په خپل نوټس کې د خپل نوټس کې دفعو خې د چې کوم سل کړي دی هغه لاندې ولي کې چې فلان کې د فعلان ما دکان سل کو دا وای ماته نو اس قسمه د جواب نشي پیش کوله ماته دکان بند کړي دی زبردست دکان خلاف یو کال پور چې کوم دنو زما سوچ جو سټرګل کوم انشاء پرونو موږ دلته احتجاج کړو تاسو یاد دهانه لپاره نو زما بخیر زما خو خانه وا خودل ته مرګرو وی چې کسان یو چې سچو صاحب راغی وی چې مذاکرات وکاو کینه او داو کمال ګمانو منله ما ته وی چې زمونږ یو جنډه ده اداله چې دکان سل ختم کا ان پس په خبره کو خو هغه بیا سمرګرو وی دنه وی چې کوم نه موضوع او د خبره مبل زما بخیر هغه د بادشاہ خبره کوي د بادشاہ خبره کوي چې دی له دفتر ته لړ شي کنه چې دی له دفتر ته لړ شي دا بیا بادشاہي ده الته بیا کله کو نه داسې تو کېو کله وای ها وای کنه او کله وای سړي او دا موږ دال ته نشي
دا به ورسره انشاءالله موږ په دې میدان باندې په دې چې کوم په دې سړک باندې به انشاءالله دا خبرې دلته موږ حاجي دلته موږ نیمه ګنټه تقریبا احتجاج وکړو ګنټه یو نیمه تر 12 بجو پورې به دلته کوو سبا به انشاءالله بیا موږ خپل اعلان بیا کوو زما اسرار احمد نوم دی او د تنګي روډ باندې زمونږ د فیملی دکان دی درونو خويندو ټولو په شریکه د زراعتو دکان دی د حشنګر پیسټیسایډز په نوم باندې دی او زراعتو د تخمونه خرڅو دا او دا زمونږ په ټول کال کې د مئی جون او جولای دا زمونږ سیزن وي د دوايانو او د تخمونو نو دا تخمونه او دا ورځ کې د مونږه لکه بس کاروبار نور ټول کار مونږه تاسو په بوزي وو دا نن 12 مرز چې دا دکان مونږ ته بند کړی دی ما سره د جوارو تخم دی جوارو تخم کې 31 جولای پورې ډیټ وی د دې نه پس بیا دا نه خرسيږي او نه د جرمینیشن کیږي چې څونه تخم پروت وي دا ایکسپایرډ شو یو پیکټ چې کم دی یو غاټن دا 10,000 12,000 روپے دا چې پکې دي چې 28,000 روپے دي دا به ماته ایکسپایر شي ماته د لکونو روپو نقصان دی ما سره جی په دکان کې دو مزدوران دي هغه پکې را سره کار کوي دکان را سره چلی دا غي کور ته 1000 روپے دی اړي دا هغه غریبانان هم دغه شانتي کړي نو دا او د دې باوجود چې سونا کوي عدالت مونږ ته دغه کړو یو د دې کمیټه والا یو اکاونټ دی وې دې کې تاسو دا پیسې جمع کوئ هغه پیسې مونږ د کمیټه په اکاونټ کې باقاعده سره جمع کوو کله چې 3 سال پوره شوي 25% انکریز هم په لګولې دي هم جمع کړی دی او اپ ټو ډیټ د یوې ورځې کری هم په مونږ نه شاټ باقاعده چې دوی راغلي دي چې دکان سیل کې زه خنو ما غا ټایم کې زبل ځای کې چې زرا لمانو ما دي میډم نه کوېسچن وکړو چې میډم تاسو سره صدا سي عدالتي آرډر دی صدا سي دغه لري سره چې راغي په بنیاد تاسو ما دکان سیل کو هغه سره هیڅ آرډر نو هیڅ جواب یې مال نه راغو د کمیټه و سره د مزدور کم د کمیټه را سټاپ دی دی به چې والي تاسو کری نه جمع کوي ما وی تر دکان کو لوګه چې زره تر بینک ټول رسیدونه راوالم او اپ ټو ډیټ ټول ریکارډ دا توخم چې A to Z ټول پیسې جمع شوي دي په دغه کې او هغه باوجود دا 12 دی الله سم مرز ده او دوايان را د خرابيږي لکه د دې دوايان خپل سیزن دی جوارو د دوی خپل سیزن دی د غنو د دوی خپل سیزن دی سکه 15 دن پاتې دي سکه هفته پاتې را د دې نه پس ځامات ایکسپایرډ شو زه بس کوم هغه کم نو پیسې دي زما په خلکو پیسې دي د دوران کې زه مطالبه دا کوم چې کوم غیر قانوني طالباندی دي کړي را موږ دا طالب کولو کې کم از کم چې موږ خپل روزګار وکړو باقي د دې چې کم انکریز دی قانوني تور باندې دا غي نه موږ انکاري نه یو مونږ ولا ورکو هغه د مونږ کمیټې دا څه د مونږ نه بار خلک لري دي زمونږ لپاره ښه کارونه هم کوي مونږ دغه هغه نه کوو خو د ټیم سره راکم اقدام چې دیو کو دا دی ډیر ظالمانه او د مونږ بچو سره ظلم وکړو د مونږ خويندرونو سره ظلم وکړو دا ټول چې ناس ډیر غریبانان خلک دي او بس دغه مطالبه هم ده چې دې د دکانونو تعلیم ته کولو کی سچ قانوني لار دار دي چې سونه اضافه یا بکو او د دې باوجود هم دي عدالت کې کیس دی او د کیس باوجود هم دی رالل دي طالبان دی وکړه نو دا دي د عدالت توهین هم کړی دی